أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال كم دير أو ما جاء في كراهية أن يقتل المقسم على الأذان. واو ما جاء في كراهية ما د بیان داغي کې چراغلي دي په مکروه والی د دې کې چې مؤذن په اذان اجر والی مزدوری مؤذن په اذان مزدوری اخلي الګه درې سيزونه دي درې قسمه اشیاء دي یو هغه اشیاء دي چې معاملات محض دي لکه بیع شو شراء شو اجاره شو زراعت شو الکه په دې پیسې اخیستل په اتفاق سره جایز دي الکه زرته کرونده کوم دومره روپۍ مرا کې دا معاملات محض دي بل هغه سيزونه چې معامله ده من وجهین عبادت ته من وجهین پاغیم سره پیسې اخیستې شلي کې نکاح دا تړما دومره روپۍ مرا کې دا په اتفاق سره جایز دي دریم نمبر هغه شی دی چې هغه عبادت محض ده لکه من شو تلاوت شو ذکر شو واعظ شو په دې پیسې اخیستل څنګه دي په دې اخیستل پیسې نه دي جایز دا د متقدمین رایه نه په دې په پیسې نه بیا متأخرینو فتوا دار چې په دې دینی سیزونو اجرت سره اخیستې شي او په هغه دینی سیزونو چې په هغه بقا د دین تړلې ده چې د قرآن تعلیم او تعلم شو امامت شو خطابت شو دې سره خو بقا د دین د چې تعلیم او تعلم ونه کې پیسې درنه کې نه کې نو خلکو بچي خرابي کی کنه بقا د دین خرابي کی کنه او هغه عبادت چې هغه سره بقا د دین نه نو په هغه پیسې اخیستل بیا نه دي جایز لکه مړی پسې سبق وای او پیسې ته واخلې دانه دي جایز سال ثواب ځکه سال ثواب کې خو سره دین بقا نشته یا روزه کې سره ختم وکي د تراو ختم دي کې خو سره بقا د دین نشته یا یو صورت وای زبر صورت وي هم تاسو په دومره روپای نه تعلیم په نیت نه دي کې ثواب نشته الکه به پوهیږي البته دا متأخرین رائے ده څه په پوهیږي هغه وخت کې چې متقدمینو دا پتو ورکول او حدیثونه معلومیږي چې په عبادت او پیسې نه اخلي هغه وخت کې حکومتونو او بنو عباسیه خلافتونه هغه به د امامانو د پاره خطیبانو د پاره معلمینو د پاره تنخواګانې مقرر نو ال تدارک د خلکو ناقصتل جایز نه چې حکومت ورکول او حکومت د کم ځای نه ورکولې حکومت هم د خلکو نه اخیستې نو پیسې د چاوي د خلکو حکومت پکې واسطه بیا چې حکومت ختم شه او دا سلسله بند کړه چې پیسې ضرورت نه ورکړي دا شی په عوامو پرېوت نو مخکې پکې حکومت او اوس پکې حکومت واسطه نشته ډایرکټ په عوامو دا ضروري چې تنخواه ورکړي اوس په فقهاو تر دې پورې لیکلي چې کوم امام یا معلم تنخواه نه اخلي هغه د بندش جیل نه دی واچي ولی ځکه د نورو خلکو له کار خراب وي دی خو به نه اخلي په سبا بدن بل راځي بعد او چې د پرې خو دی بیا خلک دوباره کول ګران کار دی بیا بل لم نه ورکي که د ضرورت یو که نه اخلي دی ورځي دی خو اخلي بل چاره دی ورکي خو اخلي هلکه تاسو په خبره باندې پوهیږئ که نو اذان هم دغه شان چل دی مؤذن له تنخواه ورکولی شي امامت امام له الله بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عدنان قال حدثنا ابو زبيد عن الاشعث عن الحسن عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال ان من اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤذنا لا يحفظ على اذانه اخر هغه چې ماته امر کړی دی باغی نبی اسلام هغه دی چې مؤذن ونیسا چې لا یاخذ علی اذانی اجر چې اذان باندې اجر نه لري الله قال
قال أبو عيسى حديث عثمان رضي الله عنه حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يأخذ على الآذان أجرا واستحب للمؤذن أن يحتسب في مستحب ګڼل مؤذن د پاره يحتسب بی اذانی چې ثواب وګټي په اذان ورته وایي ثواب دی پکې دا جایز ده الله اوس خو مؤذن له ثواب وایي خو امام له ثواب نه امام تنخواه مؤذن غریب تنخواه نه مؤذن تنخواه ضروري اذان نه بخښه کوي الله أو ما يقول إذا أذن المؤذن من الدعاء وبه قال چې کله مؤذن اذان وکړي نو کومه دعا وکړي الله وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن حين يؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده دسی وای چې وانا هغه وای شهادت وای انا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد غفر الله له ذنوبه ابل دعا امر غیر الله مر دا حالات دي دواړه وای یا یو ټیم کې یو وای بل ټیم کې دواړه جایز دي الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس باب منه يزن وای وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وابراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه قال حدثنا محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه محمدا الوسيله والفضيله وبعث من مقاما محمودا الذي وعدته الا حلت له الشفاعه يوم القيامه قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن غريب ومن حديث محمد بن منكدر لا نعلم احدا رواه غير عن شعيب بن ابي حمزه باو ما جان دعا لا يرد بين الاذان والاقامه دا اذان او د اقامت په مین کې دعا نه رد کیږي خدای دا دعا قبلای په دې دعا کې بلا سوچته کنا نه لا سوچتول پکې نشته کم زی شی چې معصوري نقبه کې دې دعا کې لا سوچتول نشته الله وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا وابن عبد الرزاق وابو احمد وابو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العني عن ابي الياس معاويه بن معروه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه قال ابو عيسى حديث انس رضي الله عنه حديث حسن وقد رواه ابو اسحاق الحمداني وعن بريد بن ابي مريم عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلاه څومره پرس کړي الله تعالی په خپل بندګانو باندې اول منځونه ناول 50 پر شوی بیا نبی علیہ السلام چې معراج نراته معراج کله شوی بازی وای پیشپغم هجری بازی وای وم بازی اتم بازی وای ولا سم پکم میاش کې شوی پکم ورځ دا ټول اختلافات شته خدای معراج کې نبی علیہ السلام ته خدای سوار کړه 50 منځونه چې را واپس موسی علیہ السلام سره ملاقات شوی سي درکوي 50 منځونه وای ما بنی اسرائیل باندې تجربه کړې ده زلار شاه او واپس ورش ځکه چې نشي کولای ورغه 15 کم کړو نه کار تعالی 15 به کمو اخر ورته بیا وای 15 شوی نشي کولای لار شوی نور شرم راځي خدای ورته ول ځ 15 شو او په ثواب کې 50 دي نو معراج کې خو یو دغه ورکړه 15 منځونه ورکړه او بل ودا ورکړه چې الحسنه بعشر امثالها یو نیکی چې سړی وکینو لس چنده بدله به ورکړي او د نیکی اراده چې څوک کوم خدای به نیکی ورکړي او د بدای په اراده بدی نشته چې څوک یو کې یو په یو ده الله وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال د موسی علیه السلام سره دغه وشو ملاقات وشو نو دین دا معلومه شو چې اجساد ارواح متجسد کیږي د موسی علیه السلام روح متجسد شوی او چې د معراج بیت المقدس کې چې امامتي کړي او د روحونو نو کړي روحونه جسدونه جوړ شي قال اخبرنا معمر بن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال فرزت على النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به الصلاه 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 یا کمیدل تر دې پورې چې جوړ شتي 15 وګرځوي سمنو دي یا محمد انه لا يبدل القول لدي
وینا نه بدلیږي چې زما کمه ده. وان لک بهذا الخمس 50 او ستا دپاره شته په دې پنځو باندې 50 منځونه، یعنی ثواب کې 50 دي او په کولو کې 15 دي. الله وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي قتادة وأبي ذر ومالك بن الصعصعة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب. الله دا معراج اوشا عجایبات او غرایبات کی پکې و په لږ وخت او خدای دا حکم د مخکې نبی علیہ السلام د دینه څه کول، بعضې وایي 2 منځونه به یې کول، بعضې وایي تفکر به یې کاو. دا 15 دي خو د 5 پیغمبرانو د منځونو هغه مجموعه ده د 5 امتونو. نبی علیہ السلام خفاو، ابو طالب هم وفات شو، خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو. دې ته به عام الحزن والملال په دې سیرت کتابونو کې په دې کال خدای معراج ته اوچت راجح قول دا دی. او هلته هغه څه ولیدل چې څه د لیدل او چې خدای میلمه ته څه ورښیي. ام هاني د کور نه اوچت شوی او د بیت الله نه کعبې نه. ام هاني کور کعبې ته حتیم ته مخامخ، اوس مسجد حرام په منځ کې راغلی. هلته به علما کېناسته، پخوا دارالحناطین ورته وی. حج له به علما لاړل نو یو ځای کېده به مناظرې بحثونه به یې کول. امام ابو حنیفه و یو ځای چې مناظره شوې هغه همغه ځای کې شوې. صحیح ده. حناطین د غلې منډۍ، غله حناطین غنم والا ځای، بس علما به پکې ناست. هلته یوه ستنه وه، اوس مې نه دی لیدلې، 2013 کې ما ته چا ښودله. دا نورې ستنې ډېرې ښایسته وې، دا یوه داسې کمزورې شه ما ته چا وښوده، وایي دا د ام هاني کور دلته و، دا یې همداسې پرېښې ده یادګار، چا ته نه ده معلومه. بیا یو څو ورځې وروسته زه هلته ناست وم، یو کس راغی او بس د ستنې نه غاړه تاو کړه، لاسونه او ستنه خپلوله. ما یې دلته چا ویلي دي که نه؟ او د عرب دا څیزونه پټۍ دی کې ډېر ښه کوي، ځکه بیا خلک داسې بدعت کوي. الله وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر. فضیلت د 5 منځونو چې سړی کوي نو سبا ورته ملاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 5 منځونه او جمعه تر جمعې پورې کفارات ختمون کې دي د هغې ګناهونو چې د دې په منځ کې دي معلم یغش الکبائر، چې څو ډوب نه کړی شي په کبایرو کې. سړی چې غټو ګناهونو کې ډوب نه کړی شي نو دا واړه ورته ټول بخښل کېږي. یا معلم یغش الکبائر، یا دا چې ځان پټ نه کړي په غټو ګناهونو کې، معلوم او مجهوله دواړه ویل کېږي. کبایر نه معاف کېږي، صغایر معاف کېږي. کبایر هغه معاف کېږي چې حقوق الله بمشیت الله. الله وفي الباب عن جابر وانس وحنزله الاسيدي رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل الجماعت، د جمع د مانځه فضیلت، د جمع د مانځه فضیلت. الکه تاسو به پوه شئ. وبه قال حدثنا عنان قال حدثنا عبد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبع. صلاة د جمع منځ فضیلت لري د سړي په مونږ چې ځان لیکي به 27 درجاتان په 20 درجو 20 درجه یو کې 15 راځي، ځکه هغه امام نیکی یا ستا توجه برابر یا منځ کوونکي ښیي نو 20 او چې په دې کې کمی نو بیا 15 شم ډېر دي. الله وفي الباب عن عبد الله بن مسعود بن ربيع بن كعب ومعاذ بن جبل وابي سعيد وابي هريره وانس بن مالك رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح.
وهكذا روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تفضل صلاة الجمع على صلاة الرجل وحده ب27 درجة ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انما قالوا 25 الا ابن عمر فانه قال ب7 نور راویانو 15 خو دی ابن عمر ویش خو دی ما درته ویلې چې زیات عدد دا کم نه پېکای یا اول نبی علیہ السلام د 25 علم او بیا د 20 راغلی او یادار چې دا خلکو ته چې ګوره د خلکو مراتبو په لحاظ سره دی وای وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صلاه الرجل في الجماعه تزيد على صلاته وحده صلات دی سړي جمع دا زیاتیږي فزان لمانځه باندې به 25 جزء په 15 حصے قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح او چې جمعات کې بیا جمع او کې نو بیا د جماعت فضیلت هم شي او د مسجد فضیلت هم شي او چې ځان له جمع او کې نو د جماعت فضیلت شي 15 شي او خو د مسجد فضیلت نشه لکه تاسو به پوه شئ کې درود شریف ولوم